مخکی ذکر شول چې الله تعالی د انسان هر گناہ معاف کوي لیکن کفر او شرک ورلن معاف کوي او کفر طرف تا او شرک طرف تا هغه شیطان دی انسان لره راولي په مختلف وسوسو مختلف بانو سره دا زګه چې شیطان هغه د انسان دشمن دی او قسم کړي چې زب خامخاب دي انسانانو کې یو ډله دا گمراه کوم خپل تابعدار به نه جوړو ما بیا ویلو شیطان دو قسمونه کړي یو دا چې خدای استا بندگان بستا نافرمانه کو او دویم د دې انسان نه بدل اخلف دې به دوزخ ترسو نو انسان د الله نافرمانه کی کافر مشرکی کی او دسی نه چې دې ورته بیا څه خیر رسي بلکې الټای دوزخ ته ورواچي الټای د دوزخ هغه د تللو د پاره اله جوګه کیو برابرۍ کی یو د الله نه بغاوت او بل د انسان سره دشمنی دغه دوا د خپل کارونه ګرځولي خپل ذمہواری په سر غستی وز دا انسانان چې گمراه کوي انسانان چې د حق لارې نه د نیغ لارې نه اړي نو په څه طریقو داغه بعضو طریقو د بعضو وسوسو بیان هغه په دې آیاتونو مبارکو کې کوي او بیا الله تعالی انسان ته خبرداري ورکي تنبیه ورکي چې ګوره دا قسم وسوسه دا قسم خبره دا شیطان ستا پزړه کې ورچي مزه په د پسې ورنا د تیخت روب بیا ونمومي د تیخت زیب ګوره بیا ونمومي ذکر کوي ولا ازلنهم خامخابز گمراه کوم دی انسانانو لرا دا لام د قسم د پاره هم راځي نو معنا دا چې شیطان وایي چې زما د قسم وی چې زبدا انسانانو گمراه کو دوی بز غلطو ما دوی بز گمراه کو ما نه غلار نه به اړو ما ولا امنينهم او خامخابز دوی له امیدونه ورکو بے بنیاد امیدونه ورل ورکوم ارزوګانې ورل ورکوم لگا یو کس گناہ کوي خو د شیطان په وسوسه کوي خو مسلمان دی دا سړی خو پزړه کې د خدای نه یارمشتا خدا وسوسه ورته ورواچی خو جو توبه به بس وباسي بیا کنه استغفار وو کی بیا کنه الا بسم الله کدا گناہ وکا دا خللوی عمر د ته مخې ته پروت دی کله کله به مشر سړی وي داغه پزړه کې بدا ورچی چې دا گناہ وکا دا نافرمانی وکا سمره خونا چې لکه ما خام لرات را غورځيږي عمره خو جو توبه وبسیو باسي دا خلا خو پورا وخت دی پاتې دی تلاخت تکړی خچاق او برابرۍ د زنور قسم هغه مختلف امیدونه ورکی هغه شنه باغونه سړی تخی او يرول کوي کدا کار دی ونکو نو ګوره بیا بدا دا نقصان مدرته در ورسیږي عام طور مختلف رسمونه او رواجونه وی زمون په دې کورونو کې نو کدا رسم دی پورا نکو دا رواج دی ونه ساتو نو دا خلق به بیا سوي دا خود خپل پوزه کټ کې په دې سره
د خلق له بیا څه جواب ورکې خلق به درته سپک ګوري بیا کدا رواج د سر ته ورونه رساو نو په دې طریقو سره شیطان د انسانانو لره یری چې ګوره وکدا ګنا وکدا نافرمانی د نبی علیه السلام د سنت طریقې نه خلاف وکا ورنه دا خلق به بیا سوي دا خلق به در پسې بیا څه خبرې کوي ولا امنینهم خامخا بز هغه امیدونه ورکوم دوی لرا